نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، دا کم تصویر تاسو ته په نظر باندې ښکاري نو دا خواجه سره کوم د چې زموږ په علاقو کې اجړاګان ویل کېږي، نو دغه خلک دي دی هم چې کوم دی دغې مارچ لا رسېدلي د اسلام آباد ته، خو ماشاءالله دیو په خپل بینرو باندې یو ناشنا شانتې خبر لیکلې ده چې میرا جسم الله کی مرضی، جسم زما دی د الله پاک مرضی پې ده چې الله پاک څه غواړي هغه به کېږي. او بیا یې ډېره ښایسته خبره دا کړې ده که چرې زما مرضي وي نو زه هلک خو بیا هم هلک دی، جنۍ خو مکمل جنۍ ده، زه خو نه پوره هلک یم او نه پوره چې کوم دی جنۍ یم، زه په منځ کې چې کوم دی اخته یم او په منځ کې راګیر یم. که چرې زما خپله خوښه وي او زما مرضي وي نو یا به مکمل هلک وي یا مکمل جنۍ وي. او حقیقت هم داسې دی محترمو، جسم موږ له الله پاک راکړی دی چې کله ما او تا بیماران شو نو بیا ما او تا د هېڅ هم نه یو، بیا چې کوم دی چغې ویو فریادونه کوو، کله ډاکټر له ځو، کله هسپتال ته ځو، کله چې کوم دی مولا له ځو، کله دمګرو له ځو. نو محترمو چې کوم دی بیا په هغه وخت کې پته ولګي، بیا په هغه وخت کې چغې ووهه. خو دا چغې تا ته په دې وخت کې رایاد شي چې کله روغ او صحتمند یې نو دغه چغې وایي چې میرا جسم میری مرضي. نو د دغې نه چې کوم دی د دغې ډمانو ښځو نه او د دغې فحاشو ښځو نه چې کوم دی دغه اجړاګان او خواجه سرا چې کوم دی هم ډېر ښه دي چې دوی دغه ښایسته لیکل کړي دي په خپل بینرو باندې چې میرا جسم الله کی مرضي، او بهترین خبرې چې کوم دی په دې باندې لیکلي دي. نو الله رب عزت ته مونږ د دغې فحاشو خلکو نه وساتي او الله رب عزت ته مونږ له د نیک عمل توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.